बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम तासो कोरबा मोहम्मद हुज़ैफ़ा तासो गोरे करंट अफेयर्स प्रोग्राम नन सबा प PTV नेशनल पे खबर बांधे ग्रानो कतुन को नन बमुंग खबर अतरे कऊ द बल्दियाती निज़ाम हवाले सरा अगा फ़ायदे दी और अगा के द नाजिमान चिदी अगू त मुश्किलात दी द खैबर पख्तूनख्वा के दे सरा सरा मुंग बल क्रिमिनल लॉज और द फैमिली लॉज हवाले सरा बम खबर अतरे कऊ नन मुंग सरा ग्रान मिलमाना मौजूद दी मलिक नसीम साहब नाजिम दे द अहमद खेल सर तासो त प्रोग्राम के हरकले वायु दे सरा मुंग सरा ननग्याल जेब हशनगर एडवोकेट हाई कोर्ट दे और जनरल सेक्रेटरी दे पेशावर बार एसोसिएशन तासो तम सर प्रोग्राम के हरकले वायु नाजिम साहब तासो न शुरू कोमा द बल्दियाती निज़ाम च जुड़ शवे दे मेन वजह सवा दे शुरू के दल होता बारा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द टोल न पहला खो डेरा मनना ससु द PTV नेशनल डेरा शुक्रिया तاسو مونږ روغ وختو اصل کې دا چې شروع شوی وو دې دپاره شروع شوی وو زمونږ چې څومره ترقیاتي ممالک تاسو وګورئ هغې ټول په بلدیاتي نظام باندې روان دي خو زمونږ ملک هم ډېر ښکلی نظام یې شروع کړی وو خو افسوس سره وینا کوم چې هغه ونه چلېدو هغسې چې څنګه دې مونږ ته ویلي وو په ډاکومنټس کې څنګه زمونږ ایډ جوړ شوی دی هغې مطابق دی مونږ ته ډېر زیات اختیارات راکړي د مین وجه سوا چې تاسو ویل چې دا ونه چلیدلو ډرابیکس دا به وجه به زه دا وایم کیدای شي زموږ حکومتونو چې کوم زموږ وفاقي حکومت دی هغې مونږ ته دا ځل فنډ رانه کو زموږ صوبې ته یې رانه کو صوبه کې زموږ خپل پرسنټیج دی د بلدیاتو دپاره هغه مونږ ته میلاو نه شو دې نه مخکې چې زموږ کوم CM صاحب و محمود خان صاحب هغې دې کې امینډمنټ وکړو 2019 کې هغې کې یو ګرانټ لفظ و چې په هغې باندې موږ ته فنډ ټرانسفر کېدو بلدیات ته هغه دی بالکل د قانون نه ختم کو د ایډ نه ختم کو هغې په وجه موږ ته فنډونه بند شو هغه راسې دا ایشو جوړه ده زموږ ته فنډونه رانغه موږ ته ډېرې غټې ستونزې جوړې شوې ډېرې غټې مسلې جوړې شوې خو موږ هغې لګیا یو اوس هم خپل کوشش کوو چې څه علاقې ته فایده ورسو ځکه دا چې جوړ دی بلدیاتي نظام د علاقې او عوامو دپاره اوس موږ ته د خپل کور کوڅې د هر ځای پته ده اوس MPA مینې ته خو زموږ د علاقې زموږ د محلې زموږ د ګلی پته خو نه وي نو د هغې موږ ته پته ده موږ خپل وس مطابق کوو خو موږ ته ډېره زیاته ایشو چې مین کومه ایشو ده هغه د فنډز ده اختیارات خو بس بالکل نشته یو محکمه کې نه د فنډز حواله سره تاسو بیا څه حکومت نه څه هغه ریکویسټ کړی دی چې موږ د فنډز راکو د څه صورت حال دی اوس جی بالکل چې کله دې نه مخکې زمونږ محمود خان صاحب و 2022-23 کې مونږ هغې نه لګیا یو سټرایکس او کله یو مسله کله بله جوړه شي مونږ احتجاج یې مکې پوره من احتجاج یې پریس کلب ته هم لاړو دا هر څه مو کو خو مونږ ته د هغې څه ریسپانس میلاو نه شو بیا چې هغې کې حکومت ختم شو زمون گورنر صاحب راغو زمون KPK کې د زه خپله PTA سره تعلق ساتم زمون د PTA حکومت ختم شو چې ختم شو گورنر صاحب راغو نو زمونږ ویل چې د گورنر صاحب زوی خپله میر صاحب دی زبیر علي صاحب نو دی به اوس مونږ ته فنډونه راکړي د هغې د الله عزت وکړي هغې فنډونه واخیستل زموږ د حلقې چې کوم MPA MNAs فنډونه وو واخیستل خپلو حلقو کې چې کله الیکشن و هغه الیکشن کې استعمال کړه زموږ چې کوم فنډونه MPA MNAs نه هغه فنډونه هم دی استعمال کړه نو موږ بلدیات بالکل یتیم پاتې شو وکیل صاحب تاسو ته برازما دوی ته چې دا هرډلز پیش کیږي د فاینانشل حواله سره دې کې دا کم عدالتي هغه اپناو کولی شي چې دوی ته رګ ریلیف پکې میلاو شي ډېره مهرباني ستاسو د PTV نیشنل حذیفه بھائی ستاسو چې تاسو مونږ دلته رابللي یو په دې خبرو اترو کې هم شریک کړو څنګه چې ناظم صاحب وویلې چې بدلیاتي نظام کې دي ته ډېر مشکلات دي او دوی په حق هم دي خو دوی سره مختلف ریمیډیز چې کوم دي موجود دي اول خو د دوی خپل میر نو میر ته چې دی خپل اواز ورسي او چې بیا میر هم پکې څه نشي کولی نو بیا دې سره عدالتي یو آپشن موجود وي چې دی په ریټ پټیشنز کې راتلی شي او هغه یې کولی شي چې دې سره څه زیاتې هم کېږي د دې فنډامنټل رایټس وایلیټ کوي نو عدالتي نظام او عدالت دې ته بالکل ویلکم کوي او زما په خیال دی اپروچ کړي هم دي
خو کیدای شي هغې کې ډیلی یا پروسس زموږ پروسیجر خو تاسو ته پته په پاکستان کې چې عدالتي نظام چې کوم دی وخت کنزیوم کوي ټایم چې کوم دی کنزیوم کوي نو موږ به د دې دپاره دعا کوو یاره چې دې ته د خپل چې څومره مسلې چې دا حل شي او مرسته به هم ورسره کوو. ناظم صاحب تاسو چې عدالت ته تللي یو هغوی تاسو ته اوسه پورې څه ریلیف ورنه کړلو؟ حذیفه بھائی بالکل موږ ته زمونږ د 2022 نه زمونږ کیسونه عدالتي شروع دي هغې کې اوس تقریبا یو مهینه به کېږي یو میاشت مخکې موږ ته یو دغه میلو شو د عدالت د طرفه دا ریلیف میلو شو چې دې ته یې خپل فنډ میلو شي. نو فنډ موږ ته اوس اخیري زمونږ تقریبا د 5-6 منت پاتې دي میاشت پاتې دي هغې کې به اوس موږ ته که فنډ رام شي پهله خو فنډ شته نه ځکه چې موږ صوبایي حکومت سره دغه وکړو نو صوبایي وایي چې موږ ته وفاق نه دي میلو شوي چې کله وفاق نه موږ ته فنډ میلو شي هغې نه پس به موږ تاسو ته درکوو. فنډز کو تاسو خبره کټ کوم فنډز کو پرون هم سی ایم صاحب ریلیز کړو 3 ارب سمثینګ نه چې دا خو هغه فنډ نه و که نه دې کې خو زموږ بالکل هېڅ قسمه موږ ته څه نه دي راکړي دا چې کوم وفاقي زموږ د صوبې چې کوم ګرانټ هغې سره دی هغه چې کله میلو شو نو هغې کې زموږ بلدیاتو دپاره 30% دی هغه هغلته نه دی میلو شوی چې کله میلو شو نو موږ به درکو. اوس یقین نه راځي چې دا به میلو شي ځکه چې زموږ حکومتي خپلو کې کم کلیشز روان دي او تاسو ټولو ته ښه معلومه ده چې وفاقي حکومت د مسلم لیگ نون دی په صوبه کې زمونږ د پی ټی آی دی نو هغې خو فنډ نه ورکوي. نه تاسو سره فنډز نشته تاسو بیا خپل عوام دپاره څه کار کوو څه ډیسیژن میکینګ کې یا څه محکمان کارواییانې چې دي عوام سره هغه کې ورسره مرسته کوو یا څه بیا تاسو اوس کار نن سبا څه کوو چې فنډز نشته؟ داسې ده مونږ ایم پی اے ایم این اے په ترو باندې چې کومو محکمو نه کار اخیستی شو هغه اخلو لګیا یو بلکې داسې کسان مونږ سره شته دی په کلي وطن کې په علاقه کې چې هغه مالدار وي پیسې ورسره وي نو هغوی بیا مونږ سره مدد کوي چې داسې اوس زمونږ کلي کې مونږ یو تنظیم جوړ کړی دی چې کومې یتیمې جینۍ واده وي نو مونږ خپلو ملګرو کې ووایو یو ګروپ هم جوړ کړی دی چې تاسو زمونږ سره مدد وکړئ د دې یتیمې جینۍ واده دی نو هغې دپاره مونږ خپل سیسټم برابر کړو ټول ملګري لږې لږې پیسې واچي هغې نه ډېر څه جوړ شي د هغې واده پې وشي. بل د لارو کوڅو چې کومه ده بس اپنی مدد آپ لګیا یو چې سم د وسه کېږي کوو. لارې کوڅې خو مونږ ټولې جوړه نه کړي بلکې اول به زه د خپلې حلقې خبره وکړم چې زه کومې حلقې سره تعلق ساتم هغه که تاسو وګورئ نو ډېره زیاته پاسمانده پاتې شوې ده انتهایي زیاته. الان کې زموږ د پی ټي دویم ځل چې دور پې باندې راغو دا ځل زموږ د پی ټي ایم پی اے نشته. ایم پی اے چې کوم جوړ شوی دی د مسلم لیگ نون دی نو موږ دلته کې بیا ډېر زیات کمزوري پاتې شو نو هغې کې موږ خپل وس کوو چې کوم د پارټۍ د لیول چې چا سره هم تعلق وي د هغې په لیول سره ټرانسفارمر جوړو زموږ ته ډېره غټه ایشو د هغې وي د بجلی د ګیس د دې ډېره غټه مسله ده خو موږ بیا د یو بل چې څومره زموږ ایم پی ایز ایم این ایز دي د هغې په تر باندې دغه څه ناڅه کار کوو خو چې کوم زموږ خپل حق دی موږ ته نه دی میلاو شوی هغې نه موږ نه ټول خلک خفه دي په دغه بس دعا به کوو تاسو ته چې تاسو حالات ښه شي او تاسو ته فنډ میلاو شي. بالکل جی ټولې مسلې به حل شي انشاءالله. ټول مسله د پیسو یي که نه چې پیسې میلاو شي بیا بریجونه هم جوړیږي روډونه هم جوړیږي هر شی پکې صحیح شي. وکیل صاحب تاسو ته راځم دا کریمینل ایکټ چې وشي هغه کې بیا عوام ته څه کول پکاري چې پولیس ایف آی آر نه درج کوي هغه چېرته ځي؟ کله هم چې یو کریمینل افینس کیږي یا داسې کاګنیزیبل افینس وي نو هغې کې عوام وله پکار دي چې یاره دې خو پهله پولیس سټیشن ته لاړ شي او خپل درخواست ورکړي ایف آی آر درج کولو کوشش وکړي. که کله هغې ایف آی آر نه درج کوي کاګنیزیبل افینسز کې دا دي چې دوی به ایف آی آر خامخا درج کوي دې د قابل دستاندازي جرم ویل کېږي او چې کوم دغې دې له پکار ده د پولیس والا ډیوټي ده چې دوی به دا افینس چې کوم هم شوي کاګنیزیبل نو هغې کې به دوی ایف آی آر درج کوي او چې کله بیا پولیس دغه شانتې یا پکې چېرته پولیټیکل انوالمنټ وشي یا څه بل دغه وشي او هغه مظلوم ته هغه انصاف نه میلاویږي یا پولیس والا د هغې ایف آی آر نه اخلي د دې دپاره چې کوم دی په عدالت کې سیشن جج کوټ کې چې کوم دی نو هلته بایسې پټیشن موف کیږي
او د هغې طریقې کار دا دی چې یو اپلیکیشن به دوی په پولیس سټیشن کې ورکړي ریسیوینګ به ترې نه والي که هغې ورله ایف آی آر نه درج کوي بس هغه اپلیکیشن به ځان سره راوړي هغه به خپل پیټیشن سره اټیچ کړي او سیشن جج عدالت کې به چې کوم دی بایسې پیټیشن به موف کړي د ده چې کوم مخالفین یا چې چا دې سره ظلم کړي یا دې سره چا زیاتې کړي هغې هم پکې پارټیز کړي ایس ایچ او هم پکې پارټي کړي نو چې کله بایسې پیټیشن کله ډیسایډ کېږي نو ایس ایچ او ته پکې ډایرکشن ورکړی کېږي او هغه نه پې ریپورټ غواړي چې یاره ته په دې کیس کې د ایف آی آر تا ولې نه دی کړی او ته ولې نه کوې نو چې کله ریپورټ جمع شي په هغې باندې ججمنټ راشي او هغې چې کوم دی نو یو کس باندې ایف آی آر وشي کیس ټرایل هم وشي اینڈ هی از فاؤنڈ انوسنٹ ریکارڈ ختمی کی بیا ایف آئی آر کې یا آج چرته هم بیا سرکاري نوکری ته اپلای کوي ریکارډ به همیشه التوي بالکل دغه ریکارډ ختمیږي او ایکوټل چې وشي نو اکیوز چې کوم دی نو چې کوم پورې دی سزا شوي نی نو دې ته زموږ لیګل ټرمینالوجي کې ویل کېږي اکیوزډ از ا فیورټ چایلډ اف کورټ نو هغې پورې چې کوم دی نو دی انوسنټ وي انټل انلیس چې دی کنویکټ شوي نی until unless he is found guilty. he is found guilty نو اوس چې دی کوټ شي نو بس بیا د ده چې کوم دی نو دې سره دغه خو دا چې د د کریمینل چې کوم ریکارډ دی دا خو به کواش کېږي ان کیس کو کواش نه شو نو بیا دی ریټ پیټیشن هم کولی شي او کواشمنټ پیټیشن کې هم راتلی شي ډیورینګ د پروسیډینګز هم که هغه ایف آی آر به د باندې غلط شوي وي کواشمنټ پیټیشن موف کولی شي بیفور های کورټ او چې خپل سټانس پکې کلیر کولی شي که کلیر یې کړي نو ډیورینګ د ټرایل یا افټر د بیل سټیج که نه نو هغه د ده د ایف آی آر کواش کولی شي که دې سره زیاتې شوي او ان کیس که دې په ټرایل کې چې اکویټ شو نو چې چا به د باندې ایف آی آر کوي دا خلاف دی 182 لاندې چې کوم دی پروسیډینګز هم کولی شي او کمپلینټ کولی شي اچھا دا عدالت کې نن سبا دا قسم روانه ده چې سی این آئی سی آئی ڈی کارډ چې دي آ بلاک کوي آئین پاکستان مونږ ته د شورټي راکوي رائټ ټو آئیډنټیټي تو آئی ڈی کارډ چې بلاک کوي دا آئین خلاف ورزي نه ده ان کانسټیټیوشنل نه دی دا ډیسیژنز چې دي دې باندې لږ عوام پوهې کې یاره سم هاو اوس کرمینل کیسز کې موسټلی داسې کار وشي چې کله په چا باندې ایف آی آر وشي نو دی گو ان ابسکانشس نو هغه ابسکانډر وي د هغه ویر اباؤټس پته نه لګي هلته چې کوم دی نو څه نه څه وک وشوي وي نو د هغه پریزنس او د هغه بیفور د کورټ راوستلو دپاره چې کوم دی نو د عدالتي عدالت چې کوم دی کله کله داسې دغه وکړي چې یاره د ده آی ډي کارډ دې بلاک کړی شي موسټلی په ایگزیکیوشنز کې کېږي په سیول کیسز کې هم موسټلی کېږي چې لکه اوس یو کیس د کنټیسټ کو او دی نه راځي په سیول کیسز کې نو بیا چې دی نه راځي نو بس عدالت سره بیا یو آپشن چې یاره د آی ډي کارډ دې بلاک شي ځکه چې که دی دلته موومنټ کوي که چېرته هم کوي نو د ویلیډیټي دلته د موومنټ دا ده چې دې سره یو ویلډ سی این آئی سی کارډ دی که هغه چېرته هم دی په چیک پوسټ باندې یا دغه ته لاړ شي نو چې هغه دی شو کړي هغې ځان سره سیسټم کې وګوري که د ده خلاف هغه ټول ریکارډ چې کوم دی هغه راشي نو هغې بیا ګیر کړي متعلقه چې کوم اتھارټیز دي هغې دی ورکړي چې یو کس آئی ډي کارډ بلاک شي بیا کوم کوم فیسیلیټیز دي چې نشي استعمالولی لایک بینک اکاؤنٹ استعمالولی شي اے ټي ایم استعمالولی شي یا هر شی بلاک شي دغه هر شی بلاک شي جی د چې کوم اکاؤنټس دي هغه هم فریز شي دی چېرته ټرانسفر یا دغه نشي کولی دی هیڅ هم نشي کولی لایک مکمل فریز شي ناظم صاحب تاسو ته به راځم دا فیملی مسلې چې تاسو کلی کې به هم کتلی وي تاسو په خپله هم دا څیزونه به ډیل کوو آربیټریشن کاونسل ممبر چیرمین هم یو تاسو فیملی مسلې کې نن سبا ټولو نه ذات مسلې چې تاسو ته راځي څه راځي او هغه بیا تاسو څه هغه حل څه راوباسو جی د ټول نه زیاتې مسلې چې مونږ ته راځي د ځمکو راځي په علاقه کې دویم د طلاق دا مسلې ډېرې زیاتې راځي نو هغې دپاره زه خپله زمونږ چې کومه یو کمیټي مونږ جوړه کړې ده هغه زمونږ چې کوم مشر دی د هغې د ډي آر سی چیرمین هم دی سید مبارک شاه باچا صاحب نو مونږ بیا ټول خپلو کې کینو چې څومره د علاقې معززین دي مشران دي دې لپاره مونږ چې کومه کمیټي جوړه کړې ده نو دا زموږ مسلې چې کومې وي په هغې باندې حل کوو او شکر الحمدلله زیات تر مسلې تر نن تاریخه چې څومره مونږ ته راغلي دي زیاتې حل شوي دي ډېر یکه دوکه وپاتې وي
خو شته هغه خو وخت تر وخت سره راځي. دویمه خبره دا ده چې دا طلاق ایشو کومه ده، طلاق مونږ ته راځي اکثر له دا کیسونه، بیا مونږ معلومات وکړو چې څه حقایق وي هغې طرف ته لاړ شو. دا شی نه ډېر راځي. نه دا څرنګه وکیل صاحب ناظم صاحب خبره وکړله د طلاق حوالې سره خلې حوالې سره آخو کیږي د تھرو آربیټریشن کاؤنسل یا تھرو کورټس فیملی کورټس هم کیږي. دې کې نن سبا د جوډیشل ډایورس راوته دی. دا لږ ولسته ووایه چې د جوډیشل ډایورس صحیح اور شرعي کې د شریعت کې د څه حکم دی دې حوالې سره؟ جوډیشل ډایورس ته مونږ خلا هم ویلی شو او دا چې کوم دی نو سیکشن 17 د ویسٹ پاکستان فیملی لا 1964 لاندې کیږي او دا 17A لاندې دا چې کوم دی نو دا کنسټیټیوټ کیږي. نو خلا چې کوم دی نو دا زمونږ د لا چې کوم دی نو یو حق ورکړی دی او دا خلا چې کوم دی نو اسلام کې هم شریعت کې هم شته چې یو ښځه چې کوم ده هغه خپل خاوند سره وخت نه تېرول غواړي نو شریعت هم دې له دا حق ورکړی دی چې یاره تاسو خپل حق میر چې کوم دی هغه به ویواف کوئ، هغه به پرېږدئ او که تاسو له هغه څه ګفټس ایکسیکټرا درکړي نو هغه به تاسو هغوی ته واپس ریټرن کوئ. نه جوډیشل ډایورس کې خدای کنه چې خزه خلم واخلی اور جج دام وی الگ تا چې تا اوس حق مہر هم ورته واپس کا. جوډیشل ډیزولوشن اف میریج ډیزولوشن اف میریج نو هغه ځان لا اکټ ډیزولوشن اف میریج اکټ لاندې چې کوم دی نو هغه اچھا دیکھ یو خبره ده دا ډیزولوشن اف میریج اکټ ته دی 1939 دا انګریز جوړ کړي کنه پاکستان مغه پورې نو هغه جوړ شوی. 1973 کانسټیټیوشن چې راغلو دا آٹومیٹکلی نل اینڈ وائڈ کیږي نه ویلې اخو اسلامی جمهوریه پاکستان اور دا انګلیش کامن لا دی. دې کې دوه درې څیزونه دي لکه اوس پولیګیمی ده بل واده اسلام کې دا نه دي چې تا به آربیټریشن کاؤنسل یا خزینه به اجازت اخلو مگر ډي ایم ایم اے ایکټ کې دا دی چې تاسو به اجازت اخلو. دې باندې اوس 13 میاشتې اسلامک آئیډیالوجي کاؤنسل هم یو هغه بیان ورکړی دی چې اجازت ضروری نه دی. داسې چې سچویشنز راشي چې ټکراو وشي دې کې به مونږ اسلامک آئیډیالوجي کاؤنسل خبره به منو یا به مونږ په قانون باندې ځو. دې کې ډېر زیات کنفیوژن دی اور عدالتونو کې هم دې باندې ډېر زیات کنفیوژن دی. تو دې داسې چې سچویشن راشي بلاک شي ځای بیا به مونږ څه کوو دې سچویشن داسې سچویشن چې کله کریټ شي یو ټایم کې نو دې دپاره بیا یو کوټ موجود دی د فیډرل شریعت کوټ ویلي کیږي. نو داسې قسم کنسیکوینسز او داسې قسم کیسز چې کوم دی نو بس بیا هغوی په خپل حکمت باندې او څومره چې اسلامک پوینټ اف ویو دی نو د هغې په رڼا کې او د لاس په مطابق باندې هغوی جوینټ دي دا هغوی باندې ورډک ورکوي او حل کوي. تاسو د فیډرل شرعي کوټ خبره وکړله دا داسې ویلې نه کیږي چې فیملی کوټ اختیارات چې دي دا ټول فیډرل شرعي کوټ ته ورکی اور په اسلام باندې اور هغه باندې دا فیصله کیږي. اصل کې دا فیملی کوټ ایکټ چې کوم جوړ شوی دا د اسلام پرنسپلز چې کوم دي نو د هغې په رڼا کې دا جوړ شوی دی. که مونږ ایم ایف ایل وګورو که مونږ ډي ایم ایم اے وګورو نو دا څومره چې ایکټس یا آرډیننس دي نو دا ټول د اسلامک کنجنکشنز په رڼا کې دا جوړ شوي دي. او که دې کې بیا چېرته کنفلیکټ راشي یا دغه راشي څه داسې یو پوینټ راشي چې هغه به دې کې کلیر دي نو بیا هغه دغه ته لاړ شي فیډرل شریعت کوټ هغې په هغې باندې بیا ورډک ورکړي چې دا به داسې یو دوم تاثر دی چې فیملی کوټس دې وجې نه جوړ شوي دي چې فیمیلز ته ریلیف ورکړي که نه. تاسو پریکټسنګ لایر هم یو تاسو دا کتلی دی چې هلته کې اکویلټي وي چې کوم مونږ ته کانسټیټیوشن وایي چې اکویلټي بیفور لا به یا هلته لږ فیورټزم ای د فیمیلز په سایډ باندې؟ په فیملی کیسز کې موسټلی چې کوم دی نو چې کله هم فیمیل راځي او هغه کیس کوي نو هغه ځان مظلوم شو کوي او دغه شانتې بعض اوقات وي او بعض اوقات نه وي. بعض اوقات چې کوم دی نو سړو سره هم زیاتې کیږي لکه اوس سړي خپل رایټ اویل کړي هغه وایي چې یاره دا زما ښځه ده زه یې کور ته بوځم چې دې څه ډیمانډز دي هغه هم زه فلفل کولو ته تیار یم خو بیا هم ښځه وایي چې نه
یاره الیګیشنز ولګي که نه لکه ډفرنټ سیناریوز وي په دې کیسز کې تاسو به چې کله دا کیسز یا کورټ مونږ خو بلا شي کیسز کتلي دي اورو مې ګورو مې او ډېري لحاظ سره په هغې کې د جرګې او د هر څه کولو کوشش هم کوو او الحمدلله کامیاب هم شو پکې چې وداوټ د لیټیګیشن چې کوم دی د هغې مسلې حل کوو مونږ ورته وایو ځای خو چې کله بیا داسې نه کېږي نو کورټ چې کوم دی نو بیا ټینډنسي شو کوي فیمیل دغه سایډ ته ډېره زیاته او چې کله فیمیل جج وي نو هغې خو بیا وله ډېر ریلیف ورکوي او ځکه چې هغه دغه وي او چې میل وي نو میل صاحبان چې کوم دي نو مرد صاحبان جوډیشل افیسر چې کوم دي میل نو هغې هم وله ورکوي نه دا چې یو فیمیلی جی ما داسې کیسونه په خپل هم ډېر کتلي دي فیملی کورټس کې یو فیمیل وي ماشوم نه ښیي کال وشي 2 کاله وشي اور دې کې بیا څه کول پکار دي یو پلار چې بیا څه وکړي ویلې فیمیلز دپاره تاسو چې ووایئ چې لږ ټینډنسي ده کورټ سایډ ته نه ارسټ وارنټ جاری کوي فیمیلز دپاره کم کیسز کې به هم کی مگر ذات تر دا نه کیږي بیا به پلار څه کوي چې 2-3 کال خپل ماشوم ونه کتلو اور عدالت هم داسې جج صاحب هم څه ورډکټ نه ورکوي دې کې به پلار ته څه هغه وي تاسو د جواب ورکړو بیا به تاسو اربیټریشن کاونسل ته به هم راځو چې پکې بیا څه کوي دغه سړي سره دا حق موجود دی چې یا د هغه زوی دی د هغه لور ده هغه سره د ویزیټیشن مکمل رایټ موجود دی چې هغه ترو کورټ اپلیکیشن موف کړي چې یاره ما د خپل زوی یا لور سره ملاقات دپاره پرېښودی شي او دا یو قانون هم خپل پلار چې کوم دی خپل بچو ده یا مور د خپل بچو نه نشي منې کولی خو څوک هم وي مور بچي چې کوم یا د مور پلار جوینټ یو دغې که نه پراپرټي ورته به مونږ وایو چې یاره دا د هغې پراپرټي ده چې د مور پلار یې دي نو د دواړو دپاره ایکول حق دی که اوس ښځه تلې ده او هغې ځان سره واړه هم بوتلي دي نو سړي چې کوم دی هغه سره مکمل رایټ دی چې هغه ویزیټیشن هم هغه اویل کړي او کسټډي دپاره د هم اپلیکیشن ورکړي او د کسټډي اویل کولو دپاره څه سرټن لا موجوده ده چې لکه سکلینګ بیبي نو هغه مور سره پرېږدي داسې فیمیل چې کوم وي نو د هغې یو خپل ایج لیمټ وي که نه چې هغې پورې فیمیل دپاره 14 ایرز دی او میل دپاره 7 ایرز دی چې هغه دی اټینډ کړي نو هغې نه پس چې کوم دی نو هغې نه رای والي که تاسو ماینر نه رای والي نه ماینر خو به بیا وایي چې زه خو مور ته ځم که نه یو ماشوم دی 2-3 کال خپل پلار ونه کتلو 2-3 کاله پس راغلو پلار ته هغه ته خو به پته هم نه وي چې دا زما پلار دی یا څوک دی هغه خو به لازمي مور دپاره ځي تو دې کې عدالتونو ته څه کول پکار دي چې د نیوټرالټي او اکوالټي پکې راوړي دلته بیا ډېر کمپلیکس سچویشن شي لکه دلته بیا ویلفیر اف چایلډ تم کتل غواړي مونږ به کسټډي خبر اوس وکړو که نه ویلفیر اف چایلډ اوس چېرته دی اوس که پلار یې چې کوم دی نو هغه دویم واده نه دی کړی او اوس د هغه مور چې کومه ده هغه اوس دویم واده کول کوشش کوي یا انټینشن لري چې زه به اوس دویم واده کومه نو اوس چې کوم هغه زوی یا ماشوم دی یا لور ده نو هغه چې اوس د هغې مور چې کوم دی هغه دویم واده وکړو نو هغه شانتې ویلفیر او د هغه شانتې کیر چې کوم دی هغې ته خو نشي میلاویدی نو که دغه سچویشن کې دغه پلار یې چې کوم دی هغه کسټډي دپاره اپلیکیشن وکړي نو کورټ به بالکل پلار له به د هغې کسټډي ورکوي ځکه چې اوس هغه والدی چې کومه ده نو هغه خو به اوس دویم واده وکړي خپل لایف به سټارټ کړي نو هغه شانتې پراپر کیر او هغه شانتې چې کوم دی ویلفیر هغه ماشوم به نه کېږي لکه بل ځای کې د دې دغه بجای چې هغه خپل پلار د کسټډي لکه هغې ته بیلو شي نو هغه به بهترین د هغې ویلفیر کوي یو فیمیل ده لیټ سي عدالت ته نه راځي 2 کالو شولو 3 کالو شولو ماشومان هم هغه سره دي عدالت ارسټ وارنټ خو فیمیلز ته دومره جاري کوي نه لیټ سي جاري یې کړو بیا هم نه راځي دې کې به بیا څه حل روباسو ارسټ وارنټ نه پس ارسټ وارنټس هم فیملی کیسز کې موسټلی دغه شانتې د فیمیل خلاف نه کیږي او نه په کار هم نه دی لکه د فیمیل یو خپله ډیګنیټي وي که نه په کار دی چې لکه هغه انفورس کړي شي په مختلف سمنز دی ورته وشي یا همدغه شانتې آی ډي کارډ بلاک چې کوم آپشن دی هغه هم لکه یو ډیسنټ دغه دی چې لکه اوس آی ډي کارډ بلاک کو هغې نه راځي نو بس تاسو ول آی ډي کارډ بلاک یې هغه بیفور د کورټ ځان سرنډر کړي را به شي نو دغه یو آپشن پکې شته چې ناظم صاحب تاسو ته به راځم دا چې
ښځه خاوند جګړه وکړي، ښځه ماشومان بوزي، آربیټریشن کاونسل پکې څه کوي چې خاوند راشي او وایي چې یار ما خو 2-3 کالونه خپل ماشومان نه دي کتلي، آربیټریشن کاونسل دی کې څه رول پلی کوي؟ جی یوسف بھائی د زمونږ د پښتنو دی وطن کې چې څومره دی جرګه سیستم دی، مونږ دا بیا جرګې ته حواله کو، خو دا د کوټ نه ښکلې طریقې سره د کلي وطن چې کومه جرګۍ کم مشرانی کم زمونږ ویلیج کونسل کمیټي جوړه شوې نو هغې کې دا مشران ډېر ښه کردار ادا کولی شي، بلکې دا کیسونه مونږ ته ډېر زیات راغلی دي او راځي داسې د ښځې خاوند خفګان وي، دغسې ماشوم ورکې پیدا شي، ښځه وایي چې ما سره پاتې کېږي، خاوند یې وایي چې ما سره پاتې کېږي، دا مسلې عموما راځي، خو دې بیا ډېره ښکلې فیصله د کوټ نه کوټ لږه لینتي وي، هغې کې دا مسله وي، هغې هم ښه طریقه ده، ښه حل وباسي، خو دې چې کله د کلي وطن خبر راشي کوټ کې خو داسې نه وي چې هغه د دې نه خبر وي چې څه کېږي، په ګراونډ باندې څه شروع دي، او د کلي چې کوم خلک وي د دې وطن چې کوم د زموږ جرګه سیسټم دی دی هغه خلکو کې ګل مل دي، خلکو سره یې نه ټایم میلاویږي، هغې ته یې پته وي، نو هغې کې اکثر لا داسې وي که څنګه وکیل صاحب دا خبره وکړه هغې ته ګوري چې دا ښځه د دې ایج څومره دی، آیا دا راتلونکي وخت کې د واده کول غواړي، کوي به مجبوري وي، خامخا دا راځي، نو بیا ته موږ زیات تر داسې کوو چې هغه ته نه سړي ته واړو، خو دا ګورو چې سړی څنګه سړی دی، نن سبا ډېر زیات نشیان هم دي او وایي ما ته بچي راکئ، بالکل داسې ده، خو موږ خو نه شو کولی چې هغې ته هغه بچي ترېنه ورکړو، جرګه سیسټم باندې چې داسې کس وي چې بالکل په هر یو شیز باندې ټیک وي، د هغې خیال ساتلی شي، نو هغه مور یې بیا مونږ کنوینس کو پوه یې کو، عموما داسې هم شوي دي چې مونږ خپله مور ورلېږلې ده، هغه زنانه هم پرې پوه کړې ده چې ته داسې وکړه بچې ستا به ټیک شو، دوی سره یې خفګان راغلی دی، ژوند کې هر رنګه حالات راځي، خو ته به واپس خپله زندګي جوړې، د دې ماشومانو زندګي مه خرابوه، دا خپل پلار ته حواله کړه، مونږ زیات تر دغسې کړي دي چې پلار یې ټیک وي، چې تاسو یو جرګه وکړله او جی او هغه جرګې فیصله رستو الګ کو یا جینیو ونه منله، بیا تاسو انفورس کوو څرنګه دا جرګې فیصلې؟ د هغې مونږ سره 2-3 دغه دي، یو مونږ چې کله جرګه کوو نو مونږ دې علاقه کې ضمانت اخلو، مونږ ورته ضمانت وایي، څوک مچلکه وایي، څوک څه وایي، څوک څه وایي، پیسې چې وي، پیسې وي یا د پیسو په شکل کې وسله وي، زیورات وي، دا څه څیز دی نه مونږ ځان سره په ضمانت کې کېږدو، ذمهوارۍ کې کېږدو، دی دا خبره ومني، په هغې باندې وړاندې لاړ شي نو هله ورته واپس ورکوو، چې لاړ نه شي ته مونږ یې سر کړي، هغه زمونږ د دې دپاره یو خپل اکاونټ جوړ کړی دی بینک کې، هغه مونږ هلته جمع کړو، تاسو څومره ټایم پس بیا واپس کوو؟ نو هغې چې یا بس ختم شو بس شی نه جي داسې مونږ تر ننه داسې نه دي راغلي، شکر الحمدلله، چې کومه خبره شوې ده هغه الله پاک سر ته رسولې ده، تر نن تاریخه مونږ سره داسې نه دي شوي. اسې د ضمانت چې تاسو خبره وکړله د کانسپټ څه دی چې څومره ټایم پس کال 2-3 کاله چې شی صحیح وچلېدلو تاسو به واپس کوئ یا نه د شی به تاسو سره پروت یا ضمانت؟ نه چې هغه داسې وي پته لګېږي چې دا خبره څومره پرسنټ ومنو دی شوه، صحیح دی، نو موږ هغې ته ګورو، موږ یې خرو نه ایسارو، دا ورته واپس خامخا میلاویږي، خو په هغې باندې بیا څه وخت موږ ایسار کړو چې پوه شو چې دا خبره نه حل کېږي، نو موږ هغه ایسار کړو، نه ورکوو ورته واپس، او نه هغې په موږ فورس کولی چې خامخا یې راته راکړه، بیا چې موږ کله وګورو حالات ټیک شي، نارمل شي، نو موږ یې ورته حواله کړو. بعضې داسې هم شوي دي چې موږ په کومه ورځ جرګه کړې ده نو دواړه کسان راغلي دي چې څومره فریق وي، دواړه خوشحاله وي، او مونږ پوه شو نو مونږ ورته هغه ضمانت بس چې څنګه کار ختم شي یا عدالتي څه کار یې پاتې وي یا ختم شي ضمانت ورته حواله کړو. خو ان کیس که داسې پیله راغلي نه دي مونږ سره د دې کې هم ایکسپیرینس نشته، داسې نه دي راغلي. وکیل صاحب ته داسې به ډېر کیسز راغلي دا وکیل صاحب ته ډېر زیات راغلي. د عدالت کې اشورټیز چې دي دا چې فیملی کیس یا کریمینل کیس هغه کې دا اشورټیز چې وي هغه هم داسې جرګې غوندې حساب تاسو څه ورنه پیسې میسې کېږدو یا څه هغه کې عدالت کې؟ عدالت کې خو موستلی شورټیز دغه شانتې دا چې کم آوټساید د کوټ دغه د پریکټس دی نو دغه شانتې نه وي. هلته که جرګه مرګه بار آوټساید د کوټ وشي دواړه پارټیز چې کم دي نو په هغه جرګې باندې ریلایف کوي او د هغې جرګه ممبرز وي، د هغې خپل وټنسز وي،
نو هغه راشي په کوټ کې بس سټیټمنټ یو جوائنٹ سټیټمنټ ریکارډ کی او بس هغه کیس کلوز شي او بس کنزاین شي دا جرګه چې دا او دا آربیټریشن کونسل فیصلې چې دي یا فتوی چې دي دا عدالت کې منل کیږي somehow هغه عدالت خپل نظر او خپل نقطه نظر او خپل دغه سره ګوري که هغه انصاف په لاره باندې هغه جرګه شوي وي او د چا حق پکې نی وایلیټ شوی که نه نو هغه جرګه بالکل منلی کېږي خو کو بیا پکې دغه شان دي څه ورډک وي که نه چې یو کس حق پکې لږ محرومه کېږي تېنه نو هغه کوټ دغه ورډ کړي چې یاره تاسو لاړ شئ او دغه امینډمنټ پکې وکړئ د دې کس د حق چې کوم دی دا دغه شانتي کې نو بس راشئ واپس او دغه به مونږ بیا اسی یو سوال دی دینا زما مازغه کې راغلو دا چې وټنسز دي هغه چې سټیټمنټ ریکارډ کیږي یو کس به کېدای شي چې 60 وټنسز دي 30 وټنسز دي 40 وټنسز دي خو به یو کاغذ پند به جوړ شي که نه چې هغه ریکارډ کوي دا چې جج صاحب فیصله کوي ورډ بای ورډ هر شی ریډ کوي یا ذات دا تاثر د خلک دا وایي چې هغه ټایم کې آرګومنټس باندې زی ډاکومنټیشن باندې ججان ذات زی یا هغه ټایم کې چې آرګومنټس وشي هغه باندې ذات پریس کوي اوس تاسو دا کوېسچن چې کوم دی نو دا مین کیس او مکمل ایویډنس باره کې دی او که نه تاسو وایئ چې مکمل کیس آؤټسایډ د کورټ چې کوم دی سیټلمنټ شوی دی او هغې کې کمپرومایز وشو دلته نه نه کورټ کې نه چې یو کیس چلی که نه لیټ سے یو اپلیکیشن راغلو اوس جج صاحب چې دا دوه اپلیکیشنز دي دې باندې به هغه انحصار کوي چې دا څه لیکلي دي یا دا څه لیکلي دي یا نه هغه ټایم کې چې آرګومنټس وشي هغه ته ذات ویټیج ورکوي د کیس چې کوم دی هغه A to Z یو خپل پروسیډینګز وي اوس پهله یو کیس جمع شي هغې کې بیا نوټیسز وشي هغې کې بیا ریپلای راشي پارټیز راشي هغه پارټیز چې کله راشي نو هغې ته ویلي کېږي تاسو مونږ د ریټن سټیټمنټ جمع کړئ دغه دوران کې چې کوم دی کم ایشوز چې کوم هغه پلینټف کوټ کړي وي چې دا زما دغه دي ګریوینسز دي نو په هغې باندې ایشوز فریم شي ایشوز چې کله فریم شي نو هغې نه پس ریټن سټیټمنټ هم جمع شوي نو هغې نه پس بیا دا شي لاړ شي ایویډنس سټیج ته ایویډنس کې چې کوم دی نو بیا پلینټف چې کوم دی هغه خپل ایویډنس پیش کوي لسټ اف وټنسز والا ورکړي هغې خپل ایویډنس پریزنټ کړي بیفور د کورټ بیا ډیفینډنټ چې کوم دی نو هغه راشي خپل لسټ اف وټنسز ورکړي هغه خپل ایویډنس ټول شو کړي بیا هغې نه پس چې کوم دی بیا آرګومنټس وي او دغه دوران کې دی له یو پری ټرایل ریکنسیلیشن موقع هم ورکړی کېږي ان د کورټ او بیا پوسټ ټرایل پهله چې کله دا کیس سټارټ کېږي عموما عدالت یو موقع ورکړي چې یاره تاسو راشئ پری ټرایل ریکنسیلیشن ورته وایي چې تاسو دواړه کښېنئ اوس تاسو دواړو منځ کې څه خبره جوړېږي نو بس ښه ده جوړه دې شي که پری ټرایل کې ونه شي نو بیا چې کله دا ایویډنس وشي هغې نه پس بیا پوسټ ټرایل ریکنسیلیشن یو سټیج یو موقع دی بیا هم ورکړی کېږي چې یاره تاسو خیر دی اوس خو دا پوسټ هم وشو او اوس تاسو کوم دی تاسو سره اوس یو بل دی او دغه مونږ تاسو له موقع درکو تاسو کښېنئ کو بیا هم ستاسو کور جوړېږي یا دا مسله هم حل کېږي نو ډېره خلک کو هغه هم فیل شي نو بس هغې نه پس آرګومنټس دی د چا چې څومره ریلیونسي په خپل سټانس کې په خپل ایویډنس کې څومره کوربریشن وي بس هغې ته بیا دا یو کانسیپټ دی متا میریج دی اوس قانون کې څه حیثیت شته یا نشته چې زوړ زمانه کې کېدلو متا میریج میاشت یو کال شپږ میاشتو ته هغه اوس لیګل هغه شته تاسو داسې څه کتلی دي کورټس کې یا کانسیپټ بس ختم شوی دی زما په نظر باندې خو تر اوسه پورې تقریبا 10 کاله زما د وکالت وشو او اوسه پورې داسې څه کیس نه مې کتلی دی او نه مې د نظر نه مې اورېدلی دی چې دغه شان د څه متا میریج کنسپټ باره کې دلته چېرته کیس راغلی دی یا پینډینګ دی یا ډسکشن کې چېرته راغلی دی زما وړاندې خو دا د شیا چې کوم زمونږ وروڼه دغه دي نو دا د هغې سکول اف تاټ دی او هلته او شیعه والا سکول اف تھاٹ دی مگر هغوی هم نن سبا څه کیس میں شیعه سایډ نه راغلی دی شی هم بس نه دی جي راغلی نه دی راغلی دلته بالکل زما بالکل څه ایکسپیرینس اچھا ما ته دا ووایه چې دا فیک کیسز شي یو میل دا یا فیمیل دا فیملی کورٹس کے زیادہ تر فیمیل انیشیٹ کئی کیسز پہلے ریکوری آف ڈاوری ریکوری آف ایوری تھنگ آف فیمیلس کئی کا نا اس ریکوری آف حق مہر الگ خو کولے نشی چے ریکوری آف ڈاوری اور دے کہ چے فیک کیسی الگ ریپوٹیشن خراب شی
اور کیس بیا داسې وشي چې پته ولګي چې دا ټول الزامات غلط وو بیا هغه الګ سره څه لیګل ریمیډي ته چې دوی خلاف لاړ شي اور سپیډي ریمیډي هغه به څه کوي بیا داسې ډیمیجز سوټ دی فایل کولی شي ډیفیمیشن سوټ ډیمیجز سوټ دا دې سره لیګل ریمیډي ده چې کم ګریوینسز د دې وي او هغه تھرو ججمنټ هغه دغه شوي ظاهر شوي چې لکه دې چې کم اکوزیشن لګولو یا الزام لګولو هغه شانتې ثابت نشول نو بیا تاسو سره دغه لیګل ریمیډي رایس شي چې یاره تاسو لاړ شئ دې باندې تاسو ډیمیجز سوټ هم کولی شئ او ډیفیمیشن سوټ هم په سیول کورټ کې تاسو کولی شئ. نه یو کیس دی لیټ سې واده وشولو درې ورځې وشولو موږ اکثر ګورو په ایکسپریس کې راځي مختلف اخبارونو کې راځي واده وشولو درې ورځې وچلېدلو څلور ورځې وچلېدلو اور ډېر خرچې کېږي چې واده وشي څوک هم دې وجې نه کېږي چې سبا واده ختم شي که نه لکونو روپو پکې خرچې وشي او ښځه واپس راشي په دې باندې ما هغه ورځ یو فیسبوک باندې یو پوسټ کتلو یو نیوز ایجنسي لګولی وو وایي چې زه ما ته د الګ شکل ښه ونه لګېدلو خو به د اول کتلی وي که نه دې باندې چې لاړ شي بیا الګ به څه کوي هغه ډېر زیات پیسې ضایع شوې څرنګه فیمیلز داسې سوټ کوي الګ به څه سوټ کوي عدالت کې بس فیمیلز خو لکه دغه سوټ کولی شي لکه هغې خو لاړ شي او خپل هغه یو رایټ دې ته میلاو شوی دی چې لکه که د دوی واده وشو دوی نه اوسېدل غواړي نو دی ویل ویو آف دیر رایټ خو دغه شانتې چې څنګه دې نه مخکې مونږ ویلې دغه شوي دي زمونږ به د سوسایټي کې شوي دي خو هېڅ هم ونه شي بس خلک یې یاره هغه مسله وه جرګې پکې وشي هغه سیسټم بس ختم شي نو نور څوک سړي خو هسې مظلومان دي تاسو نه یو آخري سوال به کوم ویلې ټایم هم موږ سره بیا کم دی دا چې قانون اور اسلام شریعت د کوئنسایډ کوي چې کله کانټرډکشن پکې راځي دې کې بیا عدالت ذات ټلټ د قانون په سایډ وي یا د اسلام سایډ ته لږ ذات ټلټ کوي دې حوالې سره لږ ووایي ویلې فیملی لاس کې ډېر داسې څیزونه دي لکه پولیګیمي شو جوډیشل ډایورس شو دې باندې ډېر ډیبیټس دي اسلامک آیډیالوجي کاونسل هم خپل دې کې هغه ډیسیژنز ورکړي دي پکې مختلف فتوی هم راغلي دي دې کې بیا عدالت ذات کوم سایډ ته ځي د عدالت خو یو خپل نیچر وي د هغې یو خپل جوډیشل مایند وي که نه خو ایز ا وکیل زما به دا دغې چې عدالت له پکار هم دي چې هغه اسلامک پوینټ اف ویو سره لاړ شي ود چې کم قانون جوړ دی او چې کم قانون دلته جوړ دی او موږ یې فالو کوو نو هغه هم د اسلامک آیډیالوجي او د اسلام په رڼا کې جوړ شوی دی که نه زه هم دومره کنټرډکشن به چېرته نه وي راغلی او که چېرته ان کیس پهله خو راتلی نه شي چلنګ اوس پولیګیمي کې راغلی دی که نه دویم واده اسلامک آیډیالوجي کاونسل اوس وویل چې دویم واده دپاره ښځې یا اربیټریشن کاونسل ضرورت نه دی خو زمونږ قانون وایي ډي ایم ایم اے ایکټ انګریزانو چې جوړ کړی و چې ضرورت شته داسې چې کانټرډکشن راشي یو خو دا خبره اور بل 1973 چې کانسټیټیوشن راغلو آیا ډي ایم ایم اے ایکټ اوس هم ویلډ دی ډي ایم اے ایکټ اوس هم ویلډ دی او ځکه چې هغه یو اسلامک پرنسپلز ما چې څنګه بار بار وایم دا چې څومره هم رولز دي یا څومره ایکټس څومره آرډیننس موږ سره که فیملی کورټ دی او چې څومره هم دي نو هغه د اسلامک د اسلامي اصولو په رڼا کې دا جوړ شوي دي نو هغه دې کې چې اوس دا ډي ایم اے ایکټ راغلی دی که د هغې کې چا سره څه دغه کېږي نو هغې تاسو ته مو ویلې فیډرل شریعت کورټ دی په هغې باندې الټیمیټ ورډ چې کوم دی نو هغې ورکړی کېږي په هغې باندې پروډنټ مایند اپلای کېږي پهلنې هغې اسلامک پرنسپلز چې کوم دي نو هغه ورسره فالو کړي او ورسره خپل جوړس مایند ورسره اپلای کړي او څه ورسره لا ځان سره روانه کړي نو هغې کې یو داسې یو ورډ یې راولي چې هغه اسلامي نظر سره هم ټیک وي او جوډیشل چې کوم ریمیډي دغې نو مطلب فیډرل شرعي کورټ چې فیصلې تاسو وایو چې فیملی کورټ کې بیا بایندنګ وي جی صحیح دی ناظم صاحب تاسو ته به راځم جی دا تاسو خو ویل چې فنډ شته نه څه کار هم نشته بس مونږ خو بس هسې ناست یو تاسو به حکومت نه څه خواست کول غواړو چې تاسو ته څه فنډز راکړي یا نور تاسو سره څه مرسته وکړي مونږ خو هغه اوس هم دغه دی چې حکومت هم سترګې دي چې مونږ ته څه ناڅه راکړي زمونږ دا د ټینیور ختمېدو باندې دی تاسو ټینیور کله ختمیږي زمونږ به تقریبا د لاست 15 میاشتې پاتې خیرې دا پاتې دي
نو زمونږ به ټینیور ختم شي مونږ تر نن چې اپنی مدد آپ کم تاسو کار هم کړی پنځه دی کاله آ کړی دی. ټینیور یي؟ نه جی زمونږ 4 کاله ټینیور یي. سلور کالو کې تاسو ته څومره ځل فنډز ملاو شو؟ یو ځلم نه جی. بل ما خپله علاقه کې مونږ سیلۍ سنټر دستکاري سنټر چې کوم دی دا کولو کړی دی. هغې نه خلکو ته فایده ورکو. د زنانه راځي د ګنډلو چلې زده کوي. نن سبا ډېر زیات غربت دی او خاص کر زمونږ د کلو ته ډېر زیات دی. نو هغې دپاره مونږ حکومت ته دا درخواست وکړو چې مونږ ته دې دپاره لږه څه کپړه راکوي مشینان راکوي عام مونږ اپنی مدد آپ کو. نه چې حکومت تاسو ته فنډز نه ورکوي بیا د لوکل باډیز د بلدیات نظام ضرورت څه و؟ دغه خو ورته مونږ ویلیم دي کوټ کې چې کوم مونږ پټیشن جمع کړی دی درخواست جمع کړی دی هغې کې څومره ټایم وشولو ستاسو دا کیس کوټ کې چلی؟ کیس جی زمونږ 2023 کې جمع شوی دی. تر ننې پورې پې داسې خاص څه دغه نه دی راغلي. کله ورته چې زمونږ کوم محکمې دي هغوی ورته وایي چې مونږ په دې څیز باندې مشوره کوو چې څه راغی یا مونږ ته فنډ راغو نو مونږ به دې ته ورکو. تر نن هغې وي مونږ ته فنډ نه راغلی صرف بلدیات دپاره فنډ نشته نور هر څه دپاره شته میګا پروجیکټو دپاره هم شته هر څه دپاره شته. او چې زمونږ کوم شي څه ضرورت دی دا شیز به مونږ چې ترقي اخلو خو د لاندې لیول نه به اخلو که نه. زمونږ لاندې لیول راشي تاسو زمونږ د سکولونو حال وګورئ جي ډېر زیات ګډوډ دی. هغه مونږ باقاعده ډپارټمنټ ته خپل لیټر هم کړي دي هر څه هم کړي دي خو څوک پې هغه سیکشن اخلي نه. ولې چې ناظم ته اختیار نشته. دی ویل چې دا ډي سي لیول به د بلدیات چې کم دغه دی دې لاندې وي. ډي سي هم زمونږ د پاسه دی چې کومې محکمې دي جي اصل کې اختیار میلو نه شو یو محکمه هم زمونږ نه مني. زمونږ د بجلی حالات بره حالات دي زمونږ د ګیس حالات بره دي زمونږ د سکولونو حالات بره دي زمونږ په علاقه کې د کیل څه دغه نشته سیسټم نشته. دې دپاره ورته مونږ هر وخت درخواستونه ورکوو چې مونږ د خو دومره څوک یې نن سبا ټول نوجوانان لاړه نشو طرف ته. دا که زمونږ د علاقو کې د هر یو یونین کونسل کې یو ګراوند یې جوړ کړی وی سپورټس ګراوند نو هغې باندې به مونږ ته ډېره زیاته اسانه شوې وه. د خلکو ذهنونه به هغه سایډ نه راوتي وو نشو نه د کیل طرف ته به سپورټس طرف ته به لوبو طرف ته به نو مونږ ته به دا ایشو نه جوړېده. مونږ ته ډېره زیاته ایشي جوړه کړې ده. بلکې اوس مونږ دا وایو چې راتلونکې الیکشن به بیا وي مونږ سیاسي خلک یو سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتو خامخا مونږ بیا هم الیکشن کو مونږ به خلکو نه ووټ په څه طریقه غواړو چې ما تاسو ته څه کړي دي. تاسو ډیره شکریه وکیل صاحب ستاسو هم ناظم صاحب ستاسو هم او امید لرو تاسو به انشاءالله مستقبل کې بیا به هم راځو. تاسو ډیر انفارمیټیو خبرې وکړلې د بلدیاتي نظام سره تاسو د کریمینل او د فیملی کیس حوالې سره. ګرانو کتونکو خپل کوربه محمد حذیفه ته اجازت ورکې بل هفته 6 بجې پورې الله حافظ.